السلام علیکم عزتمنو. په پېښور کې د یو کلاسپور جینۍ نه د جنسي زیاتي غوښتنه شوې ده، خو دا ډېره تکړه جینۍ وه چې په میډیا ته مخامخ شوه او د ډاکټرانو ټولې حقیقت یې ښکاره کړو. عزتمنو چې نور څه ویلې زموږ د ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. الله تعالی د دغه شانتې هر یوې جینۍ او هر یوې مثله ته همت ورکړي چې ډاکټر نه د غلط کار غوښتنه وکړي او سریان د دغه شانتې خلکو ته میدان ته کېږدي. څنګه چې دغه شانتې د کلاسپور جینۍ وایي چې ما 9 کاله ډیوټي وکړله، په 9 کالو کې دوی ما پسې نښتي دي او د غلط کار غوښتنه رانه کوي، خو زه ورته انکار کوم او زه یې نه منم. ما ورته انکار وکړو، زه د هغې نه د یو واټ نه بل واټ ته ولېږلم او ما پسې همدغه ډاکټر راغله او ما ته وایي چې څنګه زموږ خبره چې نه مني همدا به دې حل وي. دغه کلاسپور جینۍ په دغه کې هم خوشحاله وه چې زه صحیح ده چې په حیا عزت ما ته دلته کې رزق میلاویږي، زه په دغه کې هم خوشحاله وم. بیا هم ډاکټرانو نه پرېښودله، بار بار به یې ترې نه د چکرو او د غلط کارونو غوښتنه کوله. اخره کې بیا یې د نوکرۍ نه یې فارغه کړه، ورته وایي زه بس ته زموږ نه یې په کار. نو هغه بیا مجبوره شوه او سوشل میډیا ته یې سرعام ویلې چې ګور په پېښور په اناره چې اسپتال کې دغه شانتې کار راسره سرعام کېږي او دغه کارونه سرعام کېږي او دغه کارونه سرعام غوښتل کېږي. او ما ته نه انکار وکړو، دغه شانته ډېرې مسې دي چې دغه کارونو کې دغه کارونو ته یې غاړه ایښې ده، د ډېرې مجبورۍ نه چې دی نه زموږ به بیا بېکاره به شو او په کور کې به هسې به کېږو. کلاسپور جینۍ ویلي دي چې د دې د مخنیوی وشي. زه خو په دې باندې خوشحاله یم چې کور کې کېناستم، خو دغه دا نور مسې به هم په کور کې کېني او دغه شانتې او د دوی نه هم دغه شانتې غلط کارونه ډیمانډ کېږي او دوی ورته د ډېرې مجبورۍ نه غاړه ایښې ده. دغه شانته د دې ډاکټرانو مخنیوی وکړه چې نورو زنانو سره دغه غلط کارونه کوي. زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.